والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 35 نه شروع کیږي. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه. د سلورو نعمتونو ذکرو. اولنی نعمت الله فرمای د نش نمشتک لای. دویم نعمت د زمکی چې څومره سيزونه دي دا مستاسو د فیدې د پاره او استاسو د نفي د پاره پیدا کړی دي. دریم نعمت چې ستاسو نکاح آدم علی السلام می د فرشتو معزز ګرځولیو او فرشتو ته می حکم کړو چې د آدم په طرف باندې سجده وکړي. سلورم نعمت ذکر کړي چې ستاسو د نکاح د آدم علی السلام نه لغزش خطا شوی او ما ورته د هغې معافي وکړه. پرونی درس کې د دریم نعمت ذکر وشو چې الله جل جلاله فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. یعنی د آدم د پیدایش نه بعد الله جل جلاله فرشتو ته دا حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. د سجدې نه بعد الله جل جلاله بیا آدم علیه السلام ته فرمایل اسکن انت وزوجک چې تا او ستا بیبي دې په جنت کې پاتې کیږي. یعنی الله جل جلاله دا جنت ته داخل کړه. اسکن دا د سکنان مشتق دی او مراد چې دی نو د دې نه هغه رهایش دی. یعنی الله جل جلاله آدم علیه السلام جنت ته ولېږلو او د جنت څومره مزې چې دي او د جنت څومره نعمتونه چې دي نو دا بالمشافه یعنی مخامخ آدم علیه السلام لیدلی دي او د جنت د میوجاتو نه خوند اخیستی دی. خو چونکې د دې مستقل د اوسېدو ځای چې و نو هغه دنیا و نو په جنت کې دا سلغ غوندې کې وخت یې تېر کړی دی. وزوجک الجنه یعنی په جنت کې د اوسېدو دا کم خطاب چې آدم علیه السلام ته و نو ورسره د دې بیبي ته هم دا خطاب و. ځکه په اوسېدو کې چې کوم ځای کې خاوند اوسېږي نو د هغې سره د هغې کور والا هم اوسېږي نو دا زنانه چې ده نو په اوسېدو کې دا د خاوند تابع ده. دویمه خبره چې د آدم علیه السلام جنت ته د داخلېدو نه مخکې الله جل جلاله د دې دا بیوي پیدا کړي و که نه وروستو پیدا کړل ده. نو صحیح حدیث په دې خبره باندې دی چې الله جل جلاله جنت ته د داخلېدو نه مخکې د آدم علیه السلام د ګسې طرف د پختۍ نه بیبي حوا علیه السلام پیدا کړي وه. په دې باندې دلیل د سوره نساء آیات نمبر 1 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
چې الله جل جلاله تاسو د یو نفس نه پیدا کړی وخلق منها زوجها او د دې آدم علیه السلام نه الله جل جلاله د دې د بیوی پیدا کړل ده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بیا د آدم علیه السلام او د دې د بیبي حوا علیه السلام نه الله جل جلاله د انسانیت د سلسله روانه کړل ده یعنی بیا د دینه زنانه او نارینه پیدا کړی دي او دنیا یې آباد کړل ده د ټولو نه اول پیدایش د حضرت آدم علیه السلام شوی دی بیا د آدم علیه السلام نه د بیبي حوا علیه السلام پیدایش شوی دی او د دې دوانو خزو خاوند نه الله جل جلاله بیا د انسانیت دا سلسله شروع کړی ده نو حکم ورته وکړو انت وزوجک الجنه چې تا او ستا دا بیبي دوانه په دې جنت کې اوسېږئ الجنه د جنت نه مراد څه شی دی نو د جنت تفصیل مخکې تیر شوی چې جنت څه ته ویل کیږي نو موږ دا خبره کړې وه چې جنت هغه ونې ته ویل کیږي چې هغه بالکل ګڼه ونه او د هغې سوری چې کم دی نو دا ځمکه بالکل داسې رانیولي او د دې اطلاق چې دی نو هغه په ډیرو ونو باندې کېدی شي دغه رنګ عرفن د دې اطلاق په باغ باندې کېدی شي نو د جنت هغه نقشه او د هغې تفصیل وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار کې تیره شوه چې جنت دا یو بهترین باغچه ده د اوسېدو دا یو بهترین ځای دی چې د هغې نقشه داسې ذکر کړې وه چې په هغې کې به نهرونه او د دې نهرونو په آس پاس کې به بهترین بوټي او دا بوټي به په دې نهرونو کې داسې لګېدلي د دې دا څانګې او بهترین بنگلې به پکې جوړې شوي لوی لوی عمارتونه به یو ډېره بهترین او ښایسته نقشه به هغه ذکر شو مخکې وس خبره په دې کې ده چې د دې جنت نه کم جنت مراد دی هغه جنت کم ته چې دار الثواب ویلی کېږي مشهور جنت کم چې الله د وو اسمانونو د پاسه جوړ کړل دی هغه جنت ته مراد دی او کنه په دنیا کې بل یو جنتو نو په دې کې د جمهور مفسرینو دا رایه ده چې د دینه هغه مشهور دارالثواب کم جنت چې دی نو هغه جنت مراد دی بیا معتزله او قدریه دا یو دوه ډلې دي دی وایي چې د دې جنت نه مراد د دنیا جنت مراد دی خو لیکن د دې دا خبره ټیک نه ده بهترینه او غوره خبره دا ده چې د دینه هغه عام مشهور جنت کم ته چې دارالثواب ویل کېږي او په اسمان کې دی دینه هغه جنت مراد دی وکلا او خری منهما د دینه رغدن بسیاره حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو او بیا ورته وفرمیل چې کله جنت ته داخل کړله چې د دې جنت د میوجاتو نه او د دې د باغچو نه خوراک کوئ بالکل هر یو څیز ورته بسیاره به او هر څه ورته بسیاره و په دې جنت کې بیا حیث شئتما دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا جنت ډیر زیات فراخ او ډیر زیات وسیع دی نو ورته وفرمیل چې دا نه ده چې د دې ځای نه خوراک کوئ او د دې ځای نه مه کوئ بلکې کم ځای چې خوښ شي نو د هغه ځای نه خوراک کوئ او دا جنت ډیر زیات وسیع او لوی جنت دی خو لیکن د یوې خبرې نه منع وفرمیل ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا منجدې کېږئ هذه الشجره دې ونې ته فتکونا نشیب تاسو من الظالمین پسان باندې د کمی کوونکو نه
دیونی ته مه نږدې کېږئ. که چېرې تاسو دیونی ته نږدې شوئ او د دې نه خوراک وکړو نو تاسو به د ګناهګارانو نه شئ. نو الشجره د دې ونې نه کومه ونه مراد ده؟ نو په دې کې مفسرینو او ډېرو خلکو توجیهات کړي دي. څوک وایي د دې نه چې کوم دی نو دا ونه مراد ده، دا ونه مراد ده، دا ونه مراد ده. مختلف اقوال دي پکې، خو په دې کې غوره او بهترینه خبره دا ده چې د دې په باره کې قرآن مجید او د احادیثو کتابونه چې دي یا صحیح کم احادیث چې دي نو په هغې کې هیڅ قسمه تذکیره نشته، هغه خاموش دي. مفسرینو ذکر کړي دي د دې ونې علم که چاته یي نو هم څه فایده نشته دی، او که چاته نه یي یعنی د دې نه جاهل پاتې شي نو بیا هم څه د نقصان خبره په دې کې نشته دی، بلکې قرآن هم خاموش دی د دې په باره کې او احادیثو کې هم د دې څه ذکر نشته دی. اسی خلکو د ځان نه تاویلات کړل دي. څوک وایي دې نه غنم مراد دی، څوک وایي د دې نه وربشې مراد دي، څوک وایي د دې نه د انګورو د ونه د داتې مراد ده. مختلف تاویلات یې کړل دي، خو بهترینه خبره دا ده چې د دې په باره کې قرآن هم خاموش دی او په حدیثو کې څه تذکره نشته دی. نو الله جل جلاله فرمایل ولا تقربا او منجدې کېږئ هذه الشجرة دی ونې ته فتکونا نشیب تاسو من الظالمین په ځان باندې د کمی کوونکو نه. فازلهما پس اوخویول د دواړو لره الشیطان شیطان عنها د دې جنت نه. فاخرجهما پس راویستله د دوانو لره مما د هغه څه نه کانا چې ودیو فی په هغې کې. وقلنا او ویله مونږه اهبطو کوشئ بعضکم بعض تاسو به وي لباسن د بعضو دپاره عدون دشمنان ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو دی و متاع او فایده نفع ده الی حین تر یو وخته پورې. یعنی آدم علیهم السلام او بیبی حوا علیهم السلام ته الله فرمایل چې په دې جنت کې تاسو پاتې کیږئ او د کم زینم چې زله غواړئ نو تاسو خوراک کوئ. خو یو بوټی ورته وښودلو چې د دې نه به خوراک نه کوئ. الله جل جلاله د هغې نه منع کړه. نو شیطان د دې په زړه کې وسوسه واچوله چې تاسو د دې بوټي نه خوراک وکئ. یعنی د دغه بوټي خوراکو او د دې په وجه باندې الله جل جلاله دا دوانه د جنت نه راویستله او دنیا ته یې راولېږله. نو اوس سوال پیدا کیږي چې دا شیطان چې و دا خو الله د جنت نه راایستلی و، نو دی بیا څنګه د دې دوانو په زړه کې وسوسه واچوله او دیو ته دا خبره وکړه چې تاسو دا بوټی وخورئ نو تاسو به الله ته نور هم ډېر زیات نږدې شئ. نو د دې مفسرینو مختلف جوابات ذکر کړي دي. یو جواب دا دی چې د دې شیطان په جنت کې په اعتبار د عزت او د اکرام هغه اوسېدل هغه منو، یعنی هغه کم عزت چې په جنت کې و نو هغه ختم شوی، خو د دې هغه تګ راتګ چې و نو هغه اسې آزادو. دویم قول په دې کې دا دی چې دلته کې دا وسوسه چې کوم و نو دا وسوسه معنوي وه، یعنی دا یو معنوي قوت دی چې الله جل جلاله ابلیس او د هغې زامنو ته ورکړی دی. ځکه صحیح حدیث کې راځي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. د بخاری کتاب الاحکام باب الشهادت کې دا حدیث ذکر کړی دی چې شیطان د انسان پر رګونو کې د انسان پر رګونو کې په وینه کې چلیږي،
یعنی د انسان په وجود کې دا شیطان دغه شانتي کې چلیږي لکه څرنګه چې دا ینه د انسان په وجود کې چلیږي. نو یعنی الله دې له داسې یو قوت ورکړی دی چې د هغې په ذریعه باندې دا انسانانو ته وسوسې اچوي او دا انسانان چې دی نو دا ګمراه کوي. نو دویم جواب د دې دا و چې دلته کې دا وسوسه چې وه نو دا یو معنوي قوتو یو پټ قوتو چې الله جل جلاله شیطان ته ورکړی و. خو لیکن یو جواب په دې کې دا دی او دا ډیره مشهوره خبرم ده په عوامو کې دا مشهوره ده چې دا شیطان د مار په خوله کې جنت ته داخل شوی و. نو دا فرشتو نه ولیدلې ځکه د مار په خوله کې دننه پټو دا مار جنت ته داخل شو نو فرشتو دا ونه لیدو او جنت ته چې لاړو نو هلته کې آدم علیه السلام او د هغې بیوي ته وسوسه واچوله. خو دا خبره ټیک نه ده، دا اسرائیلی روایت دی. لیکن په دې کې صحیح او غوره خبره څه ده؟ صحیح او غوره خبره کم چې ابن کثیر ذکر کړل ده او دغه رنګي نورو مفسرینو ذکر کړل ده، تفسیر جواهر القرآن هم دا ذکر کړل ده. یعنی کم وخت کې چې دا شیطان ګمراه شو د جنت نه راوتو، په دغه راوتو کې چې کم دی نو دی دا وسوسه آدم علیه السلام او د دې د کور والا په زړه کې واچوله چې تاسو دا بوټی وخورئ. نو کله چې دیو دا بوټی وخوړلو نو د هغې په پاداش کې الله جل جلاله دا دواړه د جنت نه راویسته. نو دا بهترینه خبره ده. دې کې ډېر زیات مختلف اقوال دي خو صحیح قول پکې دا دی. نو فازلهما الشیطان نو اخویول دې دوانو لره شیطان عنهما دا عنهما چې دی دلته کې دا ها ضمیر یا د جنت ته راجع دی او یا چې کم دی نو د دې نه مراد دا ونه ده د هغه ونې په وجه. نو فاخرجهما نو ویستل د دوانو لره مما د هغه ځای نه کانا چې ودیو فيه په هغې کې، یعنی دا دواړه په جنت کې موجودو. نو کله چې شیطان د دیو په زړه کې وسوسه واچوله او دیو هغه بوټی وخوړو نو د هغې په وجه باندې دا د جنت نه راوویستلی شو. نو بیا مخکې الله فرمایي وقلنا ویله مونږه اهبطو کوشئ بعضکم بعض استاسو لبعض ویبا د پاره عدون دشمنان ولکم، یعنی الله جل جلاله چې کله دا د جنت نه راویستله او دنیا ته راولېږل بیا ورته وفرمیل چې بعض انسانان به د بعض انسانانو د پاره دشمنانی، یعنی د یو بل سره به بغض حسد کوي، د یو بل سره په معمولی خبرو باندې چې کم دی نو کینه او بغض ساتي، جنگ جګړې به کوي. نو په دې طریقې سره به د دوی خپل منځ کې دشمنۍ. ولکم او ستاسو د پاره به وي فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو، یعنی د انسانانو د اوسېدو اصل ځای چې کوم نو هغه دنیا وه، ځکه چې الله جل جلاله دیو ته د دنیا خلافت حواله کولو. د دې نه مخکې پیریانو هغو کې فسادات ډېر زیات عام شوي وو، نو الله د هغو نه هغه حق اخیستی و، نو دا ځمکه انسان ته حواله کوله. نو جنت ته الله جل جلاله د انسان ځکه ولېږلو چې دا د جنت دا نعمتونه وګوري، په جنت کې چې دا کم خون او مزیدي دا مخامخ وګوري، نو د دې د حاصلولو د پاره او په دنیا کې بیا دا کوشش کوي. نو د دې د پاره الله جل جلاله دا جنت ته ولېږل او بیا دا بوټی چې کم دی نو دا اسی معمولی او بانه و دنیا ته د رالیږلو د پاره. نو اصل د انسان د اوسېدو ځای چې ونو هغه دنیا وه. نو د دې دپاره الله وفرمل ولکم فی الارض مستقر،
چې ستاسو د اوسېدو ځای چې دی نو هغه د ځمکه ده ومتاع او فایده نفع ده الی حین تر یو وخته پورې الی حین تر یو وخته پورې. نو د دې نه دا خبره ثابته شوله چې په دنیا کې به انسان همیشه نه وي، یعنی الله جل جلاله دا دنیا ته د یو مختصر وخت دپاره رالیږل دی. الدنیا وقتها قلیل، وی د دنیا دا وخت ډیر زیات کم دی، خو بهترین انسان هغه دی چې دا د آخرت دپاره تیاری وکړي، د راتلونکي وخت دپاره تیاری وکړي، ځکه الدنیا مزرع الاخره، دا دنیا د آخرت دپاره کرونده ده. که دلته کې څه وکرله سم وکړله نو سبا د قیامت ورځ او په آخرت کې د هغې پل او ثمرات به موږ ته میلاویږي، او که دلته کې څه ونه کړله په غفلت کې مو وخت تېر کړو نو هلته کې به بیا حسرت او افسوس، بیا به مونږ الله ته وایو چې الله دنیا ته م یو پیره ولېږه، د سترګې د رب مقدار عمره به م زه ستا نافرماني نه کوم، خو الله به فرمایي چې دا زما قانون او قاعده نه ده، ما تاله ژوند درکړی او دنیا ته مې لیږلی وې د دې دپاره چې ته تیاری وکړي، خو تا ژوند په غفلت کې تیر کړی و، نو اوس زما حساب کتاب ته مخامخ شه. ومتاع الی حین او فایده نفع ده الی حین تر یو وخت پورې. وقلنا اویل مونگا یا آدمو ای آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انتتا و زوجکا او بیوستا الجنتا پا جنت کی وکلا او خوراک کوي دواړه منها د دې جنتنا رغدن بسیاره حيث شئتما هر ځای چې خوښ شي ستاسو، ولا تقربا او منځدې کېږئ هذه الشجرة دی ونې ته فتکونا کنی شی بدوانا من الظالمین د ګناهګارونه یا په ځان باندې د کمی کوونکو نه. فازلهما اخویول دواړو لره الشیطان شیطان عنها د هغه ونې نه فاخرجهما نو راویستل د دوانو لره مما د هغه ځای نه کانا چې ودیو فی په هغې کې. وقلنا او ویله مونږه اهبطو کوشئ بعضکم بعض ستاسو به لبعض د بعضو دپاره عدون دشمنان وي ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو دی ومتاع او فایده نفع ده الی حین تر یو وخت پورې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم